بوټو کې ومن شر حاسد او پناه غواړم ویا د شر د حسدګر نه کینهګر نه اذا حسد کله چې د حسد اراده وکي کله چې د کینې اراده وکي حسد څه ته ویل شي کینه څه ته ویل شي زوال د نعمت د غیر چاله الله پاک یو نعمت ورکړی دی هغه ته چې دا د سره ولې دی یو دی کړېدل هغې ته نو ټیک ده دا شتې هغې ته غیبته ویلی شي چې یاره دا نعمت معلوم الله را کړی وي مال دی جداد دی کور دی بچی دی او بیا هغه ښه د هغو ښه کردار دی وایي چې الله تعالی دغسې زما هم کړي ټیک ده د غوښتی هم شي زړه کې هم راوستی شي خو دا کول چې یاره د سر دا ولې دی او د خلاف خبرې کوي او ته چې دا دته میلو نه شوې دا حسد دی وایي حسد دا اول ګناه دی چې په اسمانونو کې شوی دی دا اول ګناه دی چې دا په ځمکو کې شوی دی حسد په اول ګناه دی چې په اسمانونو کې شوی دی هغه ابلیس کړی د حضرت آدم علیه السلام سره نو جنت نه راووته نو اول ګناه دی چې په ځمکه کې کړی شوی حضرت آدم علیه السلام دوه زامنو قابل او حابل قابل د حسد کړو د حابل سره دا اول ګناه دی چې په ځمکه کې کړی شوی دی ومن شر حاسد اذا حسد او حسدګر به کامیاب نشي حسد کینه دا نیکي داسې خوري لکه څرنګه چې اوره وچ لرګي خشاک سیزي بالکل خپل زړه بارو بار صفا کول یو طبیعي طور یو خبره ذهن ته راله اعوذ بالله ووایه بس معافي بعضې خبرې ذهن ته راشي خو غیر اختیاري راشي تعوذ ووایه معافي او ته په دې باندې خفه ومې چې یاره ما ذهن ته ولې راله دا د ګناه خبره په دې باندې تا ته الله پاک اجر درکوي تعوذ د